बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम कैसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानू कतुनको द नन्ना 2 میاشتې وړاندې د سوکنو تاڼې په حدود مسلم سیټي کې ښځه خاون او 2 بچي چې کم دي هغه وجلې شوي وو. دې کیس حوالې سره د پولیس وینا دا وه چې څو پورې هغې فارنزیک ریپورټ او پوسټمارټم ریپورټ نی حاصل کړي نو د هغې نه مخکې دې څه نشي ویلې. دغه ټول شواهد پوسټمارټم ریپورټ فارنزیک ریپورټ راغلي دي. دې حوالې سره پولیس سره خبرې کوو چې یاره دا خودکشي وه یا نور څه وجوهات وو. دا کیس خو نن کلوز شو. دې حوالې سره د سټارټ نه واله تر اخر پورې ټول تفصیلات چې کوم دي هغه تاسو سره شیر کوو. علي اکبر خان دلته تقریبا 2 میاشتې وړاندې یو 2 ماشومان مړو په کور کې، یو سړی مړو، د هغه ښځه مړه وه. د دغې واقعې لږ ابتدایي چې کوم ریپورټ شوی و د هغې تفصیل څه و سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قیصر صاحب تاسو ته تاسو د کریم کهانی ټیم ته چې کوم دی چنکانو تاڼې تر پر راتلو هرکلی وایو او یو وارې بیا داس په دعا یم الله رب العزت وکړي چې ستاسو دا ایفرټس چې کوم دی دا په دې خلکو کې یو ښه اویرنس پیدا کړي. داسې به چې په دې 10 اکتوبر 2025 کې چې کوم دی موږ ته دلته په دې مسلم سیټي کې په میجر روډ نه چې لیفټ سایډ ته لاړ شي دلته یو وقوع داسې شوي وه چې موږ ته اطلاع میلو شوه چې څلور کسان په یو کور کې مړه دي. موږ چې سپاټ ته لاړو، سپاټ ته ورسېدو نو د هغه ډیسیز رور راغی. هغه دا خبره وکړه چې یاره ده ماته رور مې ماته کال وکړو چې ما خپل وایف او 2 ماشومان لوڼه دا وویشتلې او زه راځه ځان هم ولمه. نو زه چې رالم بس دغه شانته کې دوی چې کوم دی نو هغه مړو او د دې وقوعې دغه شانته کې اف آی آر موږ لاج کړو. سر هغه دا خو د هغه وینا وه، بیا تاسو موقع له لاړئ. په موقع څه داسې شواهد وو او بیا تاسو انویسټیګیشن د کوم ځای نه سټارټ شو؟ قیصر صاحب دې کې موږ ټوټل انویسټیګیشن چې کوم دی دا په میرټ باندې کړی دی او څومره ایویډنس چې ما کلیکټ کړي دي نو دا ما په میرټ باندې کلیکټ کړي دي. هلته چې روانم نو د هر څلور وړو ډیسیز د پلیس نه چې کوم دی ما بلډ به کاټن به درې اوچت کړو او ما دلته یو پیسټل میلو شو نو ما ته چې کوم دی 9 بور کدوس ما ته میلو شو. نو هغه د انالایسس لپاره چې کومه دغه تواصل فورنزیک تواصل نو په هغې باندې رپورټ چې کوم دی سیمیلر راغو. فارنزیک ریپورټ څه راغلو سر؟ فورنزیک رپورټ سیمیلر دا راغو چې همدا خلک هم د دې پیسټل چې کوم دی چلیدلي دي او همدا بیا په ناپافینس دی. او بیا چې کوم د دې نه پس بیا پوسټمارټم وشو. پوسټمارټم کې څه ریپورټ راغلو سر؟ قیصر صاحب پرون په دې کې موږ ته کوم دی پوسټمارټم رپورټونه میلو چې په پوسټمارټم رپورټونو کې چې کوم دی نو هغه چې کوم فضل حیدر دی نو په هغې باندې چې کوم دی نو بلیکینګ هم شته یعنې چرنګ مارس پې شته په هغې باندې. نو دې نه دا پته لګي چې دې د خپل چې کوم دی د بچي او وایف فیل وژلي دي. د هغې نه پس هم په دغه پیسټل باندې چې کوم دی نو هغه په خپل ځان باندې سوسایډ اټیک کړی دی. دې کې هر یو مقتول چې کوم و څو څو ډزه لګېدلې وي؟ دا مختلف دي بس ښځه خو چې کوم دی 2 ډزه لګېدلې ده او ماشومان چې کوم دی نو هغه یو ډز لګېدلي وو او دی هم په خپل چې کوم دی د سنګل فایر دی. د خودکشي چې کړې ده ظاهره خبره ده خو به ځان په سر ویشتي. دا ښځه او بچي په کم کم ځایونو ویشتي؟ ماشومان چې کوم دي نو هغه په دړ لګېدلي دي او د ښځې چې کوم دغه هم په دړ لګېدلی. دړ مطلب ګله او ناف نه چې کوم دی بره دا حصه چې کومه ده دې ته دړ ویلی شي نو په دې دړ باندې لګېدلي دي. د دې مقتول باره کې کوم تفتیش شوی دی څه پته لګېده د کار روزګار څه کوي؟ ده به په دې نوشیره کې چې کوم دی نو هغه د ډرای فروټو کار کولو او د ډرای فروټو په دې دوران کې چې کوم نو دا دیوالی شوی و ډیفالټر و. ها هسې مونږ کله کتلي وو نو د کور مطلب د سره ښه ټیک ټاک ګاډی او علاقې خلکو مې وایي چې ډېر ښه سړی و او ویل آف سړی و، ښه ټایم یې تېرېدو. د دې فیملي څه وایي چې ده څه داسې روزګار کړی و چې په هغې کې څه تاواني شوی و یا د خلکو پیسې ورسره څه داسې ټینشن و؟ قیصر صاحب د دې دا یو خبره ده چې د دې ډېر ښه فیملي ممبرز دي او ټیک ټاک ښه روزګار هم دی. خو که فرض کړه د دې رونو ته یا دیګر فیملي ممبرز ته د دې خبر علم وي چې دی مطلب دی چې دی ډیفالټر دی نو مې بي چې د دې دغه نه مخکې د دې وقوعې نه مخکې د رونو د قرض خلاص کړی وي. خو لهذا د دې نه دا پته لګي چې د رونو ته د دې فیملي ممبرز ته د پیرنټس ته د دې خبرې بالکل څه ذکر نه شي دی ډیفالټر دی. د دې وقوعې نه بعد بیا د دې فیملي له څوک راغلي دي چې یاره زموږ د سره څه پیسې وي یا څه؟ قیصر صاحب دې کې عبدالله هغې ما ته راغلي وو چې یاره تاسو موږ له دې کې چې کوم دی نو سی ډي آر تاسو موږ له یو کاپي راکوئ یا د فایل یو کاپي موږ ته راکوئ. نو بیا هغې ته موږ کاپي فایل هغې ته پرووایډ کړه ده. اوس هم خلک راځي څوک وایي زما پې دومره دي څوک وایي زما دومره دي. حقیقت دا چې دومره به نه وي خو خلک اوس هم دغسې تاسو خو پته ده چې بس هغه ناجایزه فایده اخلي نو دومره به نه وي خو دومره حسابوي.
نور کم شواهد هغه تاسو ټول را یوځای کړل کنه د ده رور ویلي چې ما ته ټلیفون کړی مطلب د دې دی چې دغه ټایم پورې دی ژوندی او چې زه رالم نو بیا دی دغه ټایم کې هم زخمي و که نه بیا وفات شوی کیسر صاحب د ډیسیز دوه روڼه نور دي یو ته چې د کال کړی چې ما داسې کار وکړو ځان را رسوه او یو چې کوم دی بټوین د نوشهر تر پېښور چې کوم دی نږدې و نو بس هغه ته زر ورسېده بل روډ دی د چې هغه ته ورسېدو نو هغه چې کوم دی نو هغه ټول وقوع په خپل بیا وټنس کړله او کم کس چې ته کال کړی دی نو هغه چې راغلی نو بس بیا موږ هم ورسېدلي وو او مطلب دی چې هغه لږ لیټ راغو تقریبا داسې 30-35 منټ بعد چې کوم دی نو هغه راغی لکه د دې دا رونه چې کوم دی وایي چې لکه د ده قرضداري خو راځي دي د ده خو به هم چاته پیسې وې دي له داسې څوک راغلي دي چې ویلې چې یاره د مونږ سره پیسې وې د مقتول کستر صاحب مونږ د پښتانه خلک له دغه سټې ته نه رسېدلي چې مونږ داسې کار وکړو کم چې تاسو پوسټ مارټم رالو د فارنزیک ریپورټ رالو کم تاسو انویسټیګیشن دی تغې نه تاسو وایي چې دا ډیفالټر و د دې د فیملی سره چې کومې خبرې وشوې هسې مونږ وګورو دا خودکشي دا واقعیت زیات شوي نه کیسر صاحب موږ ته خو چې کوم دی د الله رب العزت بعضې حکامت په قرآن شریف کې موجود دي چې تاسو مایوسه کېږئ مه الله پاک رحیم ورکړی دی مایوسه کېږئ مه بس د دې وجې نه چې کوم دی موږ خلک مایوسه شو او بیا چې کوم دی موږ سره د خپل د ټینشن د حل کېدو دپاره یو لار موږ سره نه وي بیا هغه شی موږ منیجمنټ کولی نه شو چې یو لار موږ راوباسو نو بس دا یو اسانه لار بس هر سړی په سولي چې خپل ځان ولي او به د خپل زندګي خاتمه کړي هغه زما ټینشن ختم شو الله کې ټینشن ختم نه شو ټینشن جوړ شو او ته خو لا داسې کړي چې ته خو صرف ځان نه مړ کړی دوه واړه بچي زنانې خپله ښځه چې کوم دا هغې مړه کړې وه داسې کیسونه چې کوم دي ما خو تاسو ته زندګۍ کې د هر چا په زندګۍ کې خوشحالي هم وي خفګان هم وي کله سړی ګیر شي په قرضونو کې کله ورسره خړې پیسې داسې خلکو چې کوم ګیر دي هغې له څه میسج ورکوئ کیسر صاحب دا د زندګۍ حصه ده او دا اتار چړاو چې کوم دی دا په زندګۍ کې به راځي کله زما په تا کله ستاسو په ما کله ما سره ډېرې کله زما سره لږي کله ستاسو سره کله تاسو ما سره دا څیزونه به راځي تکړه سړی هغه دی چې دا ټینشن په خپله باندې ختم کړي د دې لپاره یو پایدار او امن لر روباسي سوسایډ اټیک کول خپل بچي وجل خپل ځان وجل چې کوم دا د مسالې حل نه دی دا یو دردناکه وقوع ده یو دردناکه قصه ده او لهذا دا چې کوم دی دې څه مزید اخو لاړو بس چل بسا اوس چې کوم دی د هغه پیرنټس او د هغه فیملي ممبر ته چې کوم ټینشن جوړ دی چې آی روز په بنیاد باندې دا خلک راځي او بس هغې ته مې ټینشن جوړ کړی دی لهذا زه خلکو ته چې کوم دی یو پیغام ورکول غواړم چې د هرې مسلې حل د دې دا شته په شرط د دې چې سړی میچیور وي په شرط د دې چې سړی د دې مسلې حل په خپله باندې رسول غواړي او که نه فرض که دې لپاره سړی خپله مسلې حل په خپله رسول نه غواړي نو زما په خیال بیا خو زه چې کوم دی نو د دې نه تر خپله کوره پورې بغیر څه د سوچ او منصوبې نه نشم تللی علي اکبر خان اخري تپوس کوم دی کې هغه ټایم کې FIR شوی کیسر صاحب دې کې په سیم ډے باندې چې کوم دی نو FIR پکې لوډ شوی دی ټول ریپورټونه رالل FIR هم هغه ټایم کې شوی اوس به د دې کې څه پوزیشن دی کیسر صاحب اوس خو موږ ټول ریپورټ رالو بس مزید ضرورت نشته دی ټوډے ان شاء الله آی ویل بی کلوز دس فایل دا فایل خو به کلوز شي که نه سر هغه مړ شو فیملی ته به تاسو خو هغې سره ملو شوي یې څومره ټینشن کې دي اوس نو فیملی خو چې کوم دی نو هغه ښه کافي په ټینشن کې ده ځکه چې د هغې څلور کسه د یو ټایم باندې کوم اچانک لاړله دا یو ټینشن چې هغې د جاني نقصان ورته شو او دویم هغې ته اوس فینانشلي نقصان دا کېږي چې آی روز د محلي خلک د یو ځای بل خلک راځي چې زما دومره پیسې زما دومره پیسې دي دغه ټینشن چې کوم دی را بل پیدا پاسه پروت دی الله دې سره د احسان معاملې وکړي دغه ټینشن د هغې ختمېدل ما پکې چې ګران کار دی ګرانو کتونکو ټول تفصیلات تاسو واورېدل دا یو ډېره زیاته دردناکه واقعه وه که مونږ وګورو نو په دې لږ وخت کې په پېښور او په خوش علاقو کې د خودکشو په واقعات کې ډېر زیات اضافه شوې ده دا زندگی چې کوم دا مونږ سره د الله طرف نه یو امانت دی زمونږ ښځه او بچي چې کوم دي د هغې ساتل او د هغې ښه پرورش هم زمونږ یو ذمواري ده په زندګۍ کې په کاروبار کې سخت هم راځي نرم هم راځي ګټ هم راځي تاوان هم راځي حل یې دا نه دی چې مونږ مطلب دا دی ځان مړ کړو د دې کم کس چې کم دی د دې د فیملی خبرې تاسو د پولیس نه واورېدې چې ای وایي چې د کم کیس و د خودکشۍ او د بچو د مرګ هغه کلوز شو خو هغې وایي چې د هغې کیس اوس د دې نه د مرګ نه پس سټارټ شوی دی ای وایي چې هره ورځ نی نو په دویم ورځ څوک ناڅوک هغې له راځي چې یاره دې زمونږ قرضدار یو نو الله دې وکړي چې مونږ کم نصیب دی زمونږ کم قسمت دی مونږ په هغې باندې صبر وکړو او کم سخت او نرم چې دا د الله طرف نه یو امتحان وي الله دې مونږ ټول په دې امتحان کې کامیاب کړي